अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन د عمران خان په څومره کیسونو کې ضمانت منظور شو. عمران خان لاول کرکټر او بیا سیاستدان شو او اوس وکیل هم شو. هغه څنګه چودھری پرویز الهی سره په جیل کې یو ډېر اهم شخصیت ملاقات کړی دی. آیا هغه به هم پاکستان تحریک انصاف پریدي او کنه؟ سپریم کورټ کې نن یو ډېر اهمه فیصله محفوظ کړی شو او اوس څنګه د حکومت د غبراوېدو وخت شروع شو. روس موجوده حکومت ته صفا جواب ورکړ چې ارزان پټرول چې دی هغه به صرف عمران خان ته ملاویږي. مریم نواز د خپل خواهش اظهار کړی دی. د هغې خواهش سره په نون لیگ کې د نن خپل منځ کې اختلافات شروع شوي دي. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره مخې ته ایږدم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې د مریم نواز خواهش څه دی او هغې د خپل کم خواهش اظهار کړی دی. مریم نواز دا ویلي دي چې یاره زما دا خواهش دی چې په راتلونکي الیکشن کې مسلم لیگ نون کلین سویپ وکړي او موږ چې دی نو 2/3 اکثریت حاصل کړو. نو د دې خبرې جواب ماله په کمنټ کې تاسو ضرور راکړئ چې آیا مسلم لیگ نون به په راتلونکي الیکشن کې 2/3 اکثریت چې دی هغه حاصل کړی شي او که نه؟ د دې خبرې جواب ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ. بل اړخ ته راځو چې د عمران خان نن په څومره کیسونو کې ضمانت منظور شو. د عمران خان نن په مختلف عدالتونو کې په 19 کیسز کې 14 جولای پورې ضمانت منظور شو. د بشرا بیبي هم چې کم 190 میلیون پاوند کیس دی په هغې کې 4 جولای پورې ضمانت منظور شو. او دا تاسو ته وایم چې یاره عمران خان خو اول کرکټر او بیا سیاستدان شو او اوس څنګه هغه وکیل هم دی. نن په عدالت کې هغه 10 منټه داسې دلایل ورکړل چې په هغې دلایلو کې هغه ډېرې زیاتې د قانون حوالې ورکړې. نو هلته چې کوم کسان موجود وو هغه په دې باندې ډېر زیات حیرانه شو. په عدالت کې مکمل خاموشي وه او داسې لګېده چې یاره دا خبرې چې عمران خان نه کوي بلکې یو وکیل چې دی نه دا دلایل ورکوي. نو ځکه ما تاسو ته دا وویل چې عمران خان اوس وکیل هم شو او بل اړخ ته هغه بیا دا فیصله وکړه چې یاره زه بنیګاله ته ځم او تقریبا د نومبر نه پس هغه په لومبي ځل باندې بنیګاله ته راغی او واپس زمان پارک دپاره روان شو. چودھری پرویز الهی سره په جیل کې یو ډېر اهم شخصیت ملاقات کړی دی او هغه شخصیت چې دی هغه چودھری شجاعت حسین دی. او آیا اوس په چودھری پرویز الهی چې دی هغه هم پریس کانفرنس وکړي او پاکستان تحریک انصاف په پریدي هونه؟ دا یو ډېر غټ او اهم سوال دی. نو ایروای دا خبر بریک کړی دی چې چودھری شجاعت حسین سره چودھری پرویز الهی ملاقات وکړو او د هغې نه پس اوس چودھری پرویز الهی چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف پرېښودو دپاره تیار دی او واپس په قاپ لیگ کې به شمولیت اختیار کوي. خو د دې خبرو تردید چې دی هغه چودھری پرویز الهی زوی مونس الهی وکړو او هغه دا وویل چې پرویز الهی د پی ټی آی حصه دی او راتلونکي ټیم کې به هم هغه د پاکستان تحریک انصاف حصه وي. په سپریم کورټ کې نن یو ډېره اهمه فیصله محفوظ شوه او څنګه اوس د حکومت د غبراوېدو وخت چې دی هغه شروع شو. سپریم کورټ ریویو اینڈ آرډر ایکټ 2023 چې دی نو په هغې باندې سپریم کورټ فیصله محفوظ کړه او د دې کیس تعلق چې دی هغه ډایرکټ په پنجاب کې چې کوم انتخابات دي د هغې کیس چې دی نو هغې حوالې سره دی او د دې کیس فیصله محفوظ شوه. د دې نه پس به د پنجاب چې کوم انتخابات دي د هغې فیصله چې دی هغه به محفوظ کیږي او د هغې دلایل چې دي هغه مخکې نه مکمل دي. نو ځکه دا فیصله چې ده نو د دې د وجې نه د پنجاب چې کوم انتخابات دي د هغې چې کومه کیس دی هغه فیصله ده نو هغه د دې په وجه باندې ودرېدلې وه. نو اوس چې دا فیصله محفوظ شوه د هغې نه پس په دغه فیصله کیږي. روس موجوده حکومت ته واضحه پیغام رالیږلی دی چې ارزان پټرول چې دی هغه به صرف عمران خان ته ملاویږي. تاسو ته پته وي چې کله عمران خان وزیر اعظم و هغې ټایم کې د روس چې کوم صدر دی عمران خان ته دا ویلو چې موږ به تاسو له 35 نه والا 40% پورې په تیلو کې ډسکاونټ کوو، ارزان تیل به تاسو له درکو چې کوم مارکیټ کې ریټ د هغې نه به 35-40% رعایت تاسو له درکو. بیا موجوده حکومت دا وایي چې موږ هم روس سره معاهده کړې ده او هغه رعایت چې دی هغه به موږ ته ملاویږي. بیا د دوی دا وایي چې د روس نه کله تیل راشي پټرول به ارزان شي. د روس نه هغه تیل راملل او پټرول چې دی هغه ارزان نه شو. د هغې وجه دا ده چې موجوده حکومت سره روس هیڅ قسمه رعایت نه دی کړی په نرخ کې او هغه ریټ باندې دوی ته میلو شوي دي کوم چې د مارکیټ ریټ دی او د دې تصدیق چې دی هغه روسي حکامو کو او هغوی دا وویل چې موږ هیڅ قسمه رعایت چې دی هغه پاکستان هیڅ قسمه رعایت باندې تیل چې دی هغه پاکستان له نه دي ورکړی بلکې د عام چې کوم مارکیټ ریټ دی نو هغې باندې پاکستان له موږ تیل ورکړي دي. د نون لیگ خپل منځ کې اختلافات چې دي هغه مخې ته راغلي دي او اوس ذرایع دا وایي چې کوم سابق وزیر خزانه دی مفتح اسماعیل او شاه محمد شاه هغې د خپلو عهدو نه برطرف کړي دي او دې حوالې سره دا هم خبرې گردش کوي چې یاره راتلونکي ټیم کې شاهد حقان عباسي چې دی نو هغه هم پاکستان مسلم لیگ نواز چې دی هغه پرېښودی شي ځکه هغه آلریډي چې کومه د هغوی قایمه کمیټي ده د هغې نه استعفا ورکړې ده او چې کوم اوس د نون لیگ انټرا پارټي الیکشن وشو نو په هغې کې دې کسانو ته څه عهدې هم نه دي میلاو شوي او مریم نواز هم دا ویل دي چې یاره راتلونکي ټیم کې بعد دې کسانو ته هیڅ قسمه عهدې هم نه میلاویږي. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.